رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة القاف. سورة القاف مکی سورت تے پدې کې 3 رکوع دي 45 آیات دي. دا په ارلی مکن پیریډ کې نازل شوی او اولنی سلور کاله چې کله وحی شروع شوه. په دې کې شارټ آیات دي او دا صورت یو ریسپانس او یو جواب د مشرکین مکه حسی مذاق او ماکری چې کوم هغوی د نبی علیه السلام کو صلی الله علیه وسلم. د اهل مکه د پاره دا یو ډېره عجیبه خبره وه چې مونږ به مړه شو نو مونږ به بیا را ژوندي کیږو او they would laugh at the idea of آخره. د آخرت باس به چې کېدو د آخرت آیات پر راتلل نو د دوی ذهن دا خبره نه اکسپټ کوله. فرست ټایم د دوی ذهن دا خبره اکسپټ کوله چې مونږ پیدا شوي یو په اولني ځل، خو دا دویم ځل د مرګ نه پس را ژوندي کېدل دا د دوی ذهن نه منو. نو الله تعالی یو ډېر پاورفل طریقې سره د دې صورت اوپننګ کوي. قاف والقرآن المجید. الله تعالی په قرآن باندې قسم خوري I swear by the glorious Quran. اور دا صورت it goes on and on اور د انسان زړه it shakes the human heart. د انسان زړه اورپوي چې الله تعالی ستا ته ستا د جګلر وین نه زیات نږدې دی، ستا د مرې رګ نه ستا رب تا ته زیات نږدې دی. ستا هره خبره ریکارډ کیږي او مرګ ډیت هغه به تا ته راځي او دوباره به ته را ژوندي کیږي او د الله تعالی د علم او د نالج نه ته نشي بچ کیدی. نو دا د دې صورت یو کانټیکسټ او یو سنټرل تیم دی. د دې صورت په باره کې د نبی علیه السلام سنت ستاسو سره شیر کوم چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم به د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې د خطبې نه مخکې دا صورت وي اور عمر رضی الله تعالی عنہ به بیا د نبی علیہ السلام سنت فالو کو او د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې د خطبې نه مخکې وی دا صورت وی. آلسو د نبی علیہ السلام گاونډی وه یو ښځه وه اور هغه وی چې زما تنور د روټې والا تنور او د نبی علیہ السلام دی تنور صلی الله علیه وسلم نو هغه یو او زمونږ د روټې پخولو تنور یو او. نو ما سورة القاف د نبی علیہ السلام نه زده کړې دی، ما به روټې پخولې او د الله نبی به سورة القاف وی نو د هغه نه مې زبانی په یادو باندې زده کړې دی. سبحان الله. د کار په وخت کې د کوکینګ په وخت کې د روټې پخولو په ټایم کې هغوی قرآن حفظ کړی دی. like for those people who complain چې مونږ ته ټایم نه ملاویږي د کور د کارونو نه مونږ ته ټایم نه ملاویږي مونږ قرآن لور کو، نو دا زمونږ سره هسټري پرته ده چې د روټې په ټایم کې د کور کارونه په ټایم کې هغوی حفظ کړی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا صورت په خپل منځونو کې وی. د عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو ټیچنګ سټایل و چې هغه به خلکو نه تپوسونه کول. اوکې ټیل می چې نبی علیہ السلام به د اختر په ورځ باندې په خطبه کې کم صورت وی، په مونځ کې به کم صورت وی، د صحابه کرامو نه به تپوسونه کول. دا تپوس د دې دپاره نه و تاکې زه د هغوی د علم یو ټیسټ واخلم، نو بلکې دا تپوس دې دپاره چې مونږ زده کو او که چاته نه پته اته پته ولګي، که چا نه هیري اته یاد شي. بټ صحابه کرام they were very smart people. هغوی ته of course د نبی علیہ السلام سنت د هغوی په ذهن کې نقش شو، نو they would know the answer. هر ځل به هغوی صحیح جواب ورکو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو د اختر په مونځ کې به نبی علیہ السلام څه وی، په خطبه کې به څه وی، نو جواب و سورة القاف. د دې نه مونږ ته پته لګي چې نبی علیہ السلام د جمعې د خطبه کې سورة قاف ویلی دی. دغسې په اختر د مونځ په خطبه کې یا په اختر په مونځ کې دننه سورة القاف ویلی دی. د دې سره سورة الاعلی ویلی، سورة غاشیه ویلی، سورة تور ویلی دی. نو دا ټول پبلک ګیدرینګز دي. د جمعې مونځ هم یو ګیدرینګ دی، د اختر مونځ هم یو مجمع ده، یو لوی پبلک ګیدرینګ دی، زرګونه خلک دي، thousands of people. د دې نه پته لګي چې دومره لوی مجمع کې
ته د قرآن اډوانس هایر ایجوکیشن سبق ته نشي ښودی. د قرآن فقه، د قرآن مسائل او احکام دا په یو محفل کې چې کوم کې زرګونه خلک ناست دي، هغې کې دا دومره امپارټنټ فقه مسائل، احکام د قرآن یا سنسټیو آیات ته راغلي هغه ته ایکسپلین کړي، نو دا به ګرانه شي. بیکاز په دې کې ډېر اټینشن پکاري، ډېر فوکس پکاري، او په ډېرو خلکو کې توجه او اټینشن راوستل هغه لږ مشکلي. او دا د نبي علیه السلام سنت و چې داسې صورتونه به په پبلک ګیدرینګز کې ډسکس کول، د هغې باندې به خطباز ورکول چې کم کې ذکر ډېر دی، کم کې د آخرت یاد ډېر دی. او که تاسو سورې اعلی، سورې غاشیه، سورې قاف او سورې تور په دې کې سیملارټي ته وګورئ، نو په دې کې لفظ ذکر بار بار راغلی دی. سورة الاعلی کې الله سیز فذکر ان نفعت الذکر، سورة غاشیه کې فذکر انما انت مذکر، سورة القاف کې الله سیز فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورة تور فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. نو لفظ ذکر، ریمایندر، یاد دهانی دا بار بار په دې څلور وانو صورتونو کې راغلي. د هغې وجه دا وه چې نبي علیه السلام به دا په پبلک ګیدرینګز کې وی تاکې دا خلک راغلي دي چې دوی واپس لاړ شي، د دوی ایمان تازه شي، په دوی کې یو بوسټر ډوز د ایمان ورکړي شي. and they leave all motivated، په دوی کې یو جذبه سره دوی واپس لاړ شي، په دوی کې یو موټیویشن او د دوی په زړونو کې یو جذبه چې الله اکبر، زه به خپل لایف چینج کوم، زه به دا بد خبرې پرېږدم، دا بد اعمال به پرېږدم، ښه کارونو طرف ته به راځم. نو دا خبرې دوی ته آلریډي پته ده، خو په دوی کې دننه زنګ شوي، رسټي دي. نو دا داسې صورتونه چې کوم دي چې کوم کې د آخرت یادي، موت ذکري پکې، او لفظ ذکر پکې، ریمایندر پکې، او د دې سره د انسان ایمان تازه کیږي. سورة القاف به نبی علیہ السلام اکثر په پبلک ګیدرینګز کې، په خطباز کې، د جمعې په منځ کې، د اختر په منځ کې سورة القاف د دې خطبه به ورکوله. Now let's begin. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف حروف مقطعات دي، د دې په معنی باندې صرف الله تعالی پوهیږي. سکالرز په دې باندې لیکي چې قاف دا د الله تعالی په نومونه کې مرازي. بل قاف چې کوم دی په دې کې یو چیلنج دی اهل مکه ته، چې هغوی به وی چې نبی علیه السلام ته څوک سبق ښیي، از هی بینګ ایجوکیټډ، که ده ته څوک سبق ښیي، د ده تعلیم څوک کوي، نو د ده استاد څوک دی، هو از د ټیچر؟ نو جواب دی الله از his teacher. Yes, he is being educated and his teacher is Allah subhanahu wa ta'ala. والقرآن المجید، اور قسم دے پا قرآن مجید چې کم بزرگی والا دے. مجید لفظ مجد نراوتے، مجد د بزرگی کتاب، گریسفل، میجسٹک، نوبل، ڈگنیفائڈ، ډیر الفاظ دی، خو لفظ مجد به زه تاسو ته ان ډیټیل ایکسپلین کم. اول لفظ قرآن او بیا مجید. نن لیکچر دپاره جسٹ ون آیا بیکاز قرآن او مجید په قرآن کې فور د فرست ټایم لفظ قرآن المجید رالو، سو اٹ نیډ سم اټینشن. بل دا چې دا لفظ قرآن مجید په سورة البروج کې مراغلی دی، خو هغه بیا یو جواب دی، یو ریسپانس دی چې کوم کې الله تعالی وی بل هو قرآن المجید، بلکې دا قرآن مجید دی. دلته الله تعالی swears upon it، الله په قسم خوري چې زما د قسم دی په قرآن باندې مجید چې کوم المجد دی، کم ډیر شان والا دی. اول دی لفظ قرآن، د قرآن لفظ. for those who are making notes، اولنی تفسیر د لفظ قرآن. لفظ قرآن راوته دی د قرآنا، قرآ مطلب ریسیټیشن، لوستل، ریډینګ کول. خدا ساده ریډینګ ته نه وی، مونږه روزانه سناسه ریډ کوو، یا مونږ کتابونه ریډ کوو، یا مونږ میسیجز ریډ کوو، یا مونږ اخبار ریډ کوو، په زړه کې یو پیغام ریډ کوو. نو تاسو ته ځان سره سوچ کوئ چې آیا هغه ریډینګ عام الفاظ ویل، هغې ته مونږ تلاوت ویلی شو؟ نو هغه بس ساده الفاظ دي، ساده خبرې دي مونږ ووی. قرآن ریسیټیشن، قرآ لوستل، دا الفاظ د الله کلام دی چې د انسان په زړه باندې اثر کوي.
انسان ته داسې محسوسیږي لکه چې زما د رب زما سره خبرې روانې دي. د انسان زړه بدلی، زړه راویښي او بنده الله ته نږدې کوي. ځکه علما د قرأ په باره کې وایي چې یو کس که د قرآن تلاوت نه کړي نو هغه اړو سه ریډینګ کړی هی نه دی. که هغه د دنیا څومره کتابونه ویلي، که هغه ته پوره لایبرري کتابونه هغه ویلي، په یو بک کې زرګونه پیجز وي او هغه ویلي او هغه ته په هغه باندې فخر وي چې ما دونه بکس وي، ما دونه نالج دی، خو که قرآن ریسیټیشن د قرآن تلاوت هغه نه کړي نو ستا دا ټول ریډینګ اړو تاسو ته د ریډینګ سره مزه نه ده اخیستې تر څو پورې چې تا د قرآن تلاوت نه دی کړی. د قرآن لوستل، د قرآن تلاوت کول دا هغه حقیقي تلاوت دی چې که دا چا نه کړی هغه اړو د ریډینګ مزه نه ده اخیستې. نو میټر دا انسان څومره ایجوکیټډ دی، څومره په علم کې، په ایجوکیشن کې او په ریډینګ کې هغه مخکې حد ته رسېدلی دی، خو که قرآن یې نه لوستلی، قرآن تلاوت یې نه کړی نو دا خو اړو د ریډینګ په هغه اس نے مزه هی نه چکا. دا اولنې تفسیر د لفظ قرآن کوم چې راځي د قرآن او مطلب یې څه لوستل، ریسیټیشن کول، ریډینګ کول. اوکے ناو د قرآن لفظ قرأ دویم تفسیر هغه کلام چې کم بار ریپیټډلی او په تیز आवाज سره وویلی شي هغې ته وایي قرأ قرآن. ریپیټډلی او په تیز आवाज سره بار دهراویږي او په आवाज سره دهراویږي. په دې کې دا تفسیر دی، علما دا تفسیر بیانوي چې د आवाज مطلب دلته دا دی چې دا نه چې مونږ قرآن مصحف ځان ته مخامخ کیدو او په بند خوله باندې لپس بالکل بندي او بس قرآن ته ګورو او په چوپه خوله باندې مونږ په زړه کې وایو قرآن. هغه هم ټیک ده، قرآن ویل هغه ښه طریقه ده چې انسان قرآن وایي، خو د قرآن هغه لفظ چې کوم دی قرأ هغه دا مطلب نه دی چې په زړه کې خاموشۍ سره ووایه، هغه بیا شو قرأت فی النفس، اتا په خپل نفس کې ووایي، په خپل زړه کې دی وایي. خو چې کله ته ژبه وښځې، لپس وښځې او اکچوال تلاوت قرآن وکې نو هغې ته وایي لفظ قرأ. to gather words and bring them out to be heard. الفاظ ته رايوځې کې او د هغې نه ته یو اواز جوړ کې، یو ساوند وله ورکې، یو ریدم وله ورکې، یو پروننسیشن وله ورکې. ځکه الله تعالی په سورة المزمل کې وایي ورتل القرآن ترتیلا. نو ترتیل چې کوم دی، ترتیل هغه په خاموشۍ او په بنده خوله باندې نه کیږي بلکې ترتیل اواز سره کیږي. سو که په زړه کې مونږ وایو نو هغه تا ته یو ریوارډ راځي خو لیمیټډ، او بل هغه اټس ګډ فار انډرسټانډینګ که ته مطالعه کې د قرآن د تفسیر وې د قرآن او ته په زړه کې هغې مطالعه کولی شي، هغه ریډینګ ته کولی شي. خو که لپس او ټنګ ته یو ځای موو کړي نو دې ته ټرو هغه تلاوت بیا ویلی کیږي. نو قرآن چې کوم دی هغه د الله نبی ته صلی الله علیه وسلم ته د جبرائیل علیه السلام نه راغلی د یو اواز سره. نبی علیہ السلام دا قرآن الفاظ ویلیو د یو آواز سره. او بیا کم حفاظ و چا چې د نبی علیہ السلام نه قرآن یاد کړیو او د هغوی مخامخ کاغذ نو پروت، مصحف نو، کتاب نو، بلکې هم دغه آواز سره هغوی حفظ هم کړیو. نو کاغذ او پیجز او بک دا خو مخکې کمپایل شوي، اول دا صرف قرآن اول صرف یو آواز و. نو په قرأ کې مطلب دی آواز سره، یو آواز، یو ساوند، یو ریدم، یو خسته انداز سره د قرآن ویل دې ته وایي قرأ. او بیا ریپیټډلی صرف یو ځل د ورځ کې یو ځل نه بلکې روزانه ویل دې ته وایي قرأ. دا د قرآن لفظ قرآن دویم تفسیر چې هغه کم بار ویلی کیږي او په آواز سره ویلی کیږي. اټس ا موټیویشن فار اس چې مونږ د قرآن تلاوت هغه زده کو، پریکټیس کو، او ټولو کې هر چا چې څوک هم قرآن وایي د هغه اواز الله تعالی ښایسته کړي. یو کین پریکټیس خپل کورونه کې که تاسو روزانه سورة الملک وایئ، سوره یاسین وایئ، any سوره آف د قرآن وایئ نو په تیز اواز وایئ، په ښایسته الله will beautify your voice. که یو کس وایي نه زما اواز ښکلی نه دی، نو 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 قرآن چې ته وایې ستا اواز به ډیفینیټلی ښایسته وي. there is no way چې ته قرآن وایې ستا اواز به ښایسته نه وي.
په قرآن په الفاظو کې بستا आवाज دومره ښایسته چې ته به خپله وې چې دا څومره ښایسته شو زما आवाज. نو دې ته وایي قرأ، الفاظ ګادر کول او هغه بیا بهر وباسل، د خولې نه بهر وباسل تاکې هغه واورېدلی شي. دریم تفسیر د لفظ قرآن. لفظ قرآن راوتی دی د قرأ نه او د هغې مطلب دی جمع. جمع مطلب راټولېدل. نو په دې لفظ کې الله تعالی مونږ له یو ګارنټي راکوي چې دا قرآن به راټولیږي. که دا په څومره ځایونو مختلف ځایونو کې نازل شوی دی، مکه کې نازل شوی، مدینه کې نازل شوی، د غر د پاسه نازل شوی دی، په میدان جنگ کې نازل شوی، په هر ځای کې چې قرآن نزول شوی دی دا به راټولیږي، د دې به یو کتابي شکل جوړیږي. نو قرأ جمع. د دې نه بیا لفظ راوتی دی قریه چې کوم یو بستی ته ویلی کېږي. نو څنګه چې بستی راټولې په یو ځای کې دغسې دا قرآن آیتونه به راټولیږي. نو in the word inner in itself there is a promise چې د قرآن د آیتونه they will be gathered، دا به کمپایل کېږي، دا به مکملیږي. او د لفظ قرآن درې تفسیر ما تاسو ته بیان کړ. اولنی دی ریسیټیشن یعنی لوستل. دویم مطلب دی هغه چې کم په تیزه باندې وویلی شي او بار بار ویلی کېږي. دریم تفسیر د لفظ قرآن جمع یعنی دا قرآن د آیتونه به را جمع کېږي. یو سیملر لفظ دی تلاوت چې کم بار بار په قرآن کې راځي. لفظ تلاوت د دې روټ دی تلا او تلا مطلب دی ټو فالو، یو شی فالو کول. نو تلاوت مطلب چې کله مونږ قرآن وایو او په سترګو باندې مونږ ګورو چې دا څه لفظ لیکلی شوی او بیا زمونږ سترګو هغه لفظونه فالو کوي او هغه کسې الفاظ مونږ په خوله باندې وایو. نو ټو فالو هغه الفاظ مونږ فالو کوو، یو پسې بل وایو، د بل پسې بل وایو، یو کنټینیوز آیت مونږ وایو. دې ته وایي تلاوت. په لفظ تلاوت کې دا مطلب هم دی چې د قرآن تلاوت هغه په صحیح طریقې سره، په صحیح آرډر کې اور په احتیاط سره وکړی شي، په جلدې سره نه، الفاظ او نه خوړلی شي، زبر زیر پرې نه دی، په کیرفولی احتیاط سره چې مونږ تلاوت کوو او د تجوید سره کوو او بیا هغې باندې غور او فکر او سوچ پې کوو. نو دې ته بیا وایي تلاوت. نو د قرآن لوستل ریډینګ او ریسیټیشن کول، خو عام ریسیټیشن نه، د تجوید سره، د پراپر آرډر سره او د احتیاط سره لفظونو ته غور کول او په احتیاط باندې لفظ ادا کول، د زبر زیر خیال ساتل، د مد خیال ساتل، د وقفې خیال ساتل. نو په دې سوچ چې مونږ قرآن وایو دې ته بیا تلاوت ویلی کېږي. نو تلاوت قرآن. نو دا دوه لفظونه دي، تلاوت د احتیاط سره قرآن لوستل سمجھ کې، او قرآن کې بیا هغه درې معنی دي. اولنی د دې لوستل، دویم په تیز آواز باندې ویل او دریم هغه چې کوم به را جمع کېږي. نو تلاوت قرآن. دا د لفظ قرآن تفسیرو. اوس د لفظ مجید، قرآن مجید. اینو په دې آیت باندې، په دې لفظ قرآن مجید باندې زه لږ ټایم ولم بیکاز اٹ ډیزروز اٹ. دینه مخکې دا لفظ په قرآن کې as such explicit په یو آیت کې نه دی راغلی، د دینه پس په سوره بروج کې راځي. but this is the first time and as students of the قرآن مونږ ته پکار دی چې په دې باندې لږ ځان پوه کړو چې قرآن څه ته وایي او مجید څه ته وایي. مجید لفظ المجد نه راوتی، المجد. اور المجد مطلب دی، اول لفظی مطلب دی ډیر عزت والا، زبرګې والا، نوبل، ډیګنیفاید، گریسفل. دا د دې ورډ میننګ شو. د دې تفسیر کې علما دا لیکي چې المجد معنی څه ده. المجد صرف عزت ته نه ویل کېږي بلکې دا هغه عزت دی چې د خپل انتها ته رسېدلی. انسان یو چاته عزت ورکوي، بیا د هغې کس سره محبت هم شروع کی، نو د دې محبت ته وجې د هغه عزت نور هم زیات شي. خو المجد هغه لیول دی د عزت ورکولو چې هغه خپل حد ته ورسي او د هغې د بره څه درجه نه وي. موږ وایو الله تعالی مجید دی. نو مجید مطلب دا دی چې د الله تعالی عزت، شان او عظمت هغه دومره لوی دی چې د انسان عقل هغې ته نشي رسېدی. المجد back in the day چې کوم عربز وو نو هغوی به خپل منځ کې د یو بل ډېره زیاته بېعزتي کوله، خو کله به چې هغوی په عزت ورکولو باندې رالل نو هغوی به په عزت کې انتها ته تلل. هغوی به د خپل اونډ سپیشلی د خپل پریګننټ اونټ د هغوی به شي کیملز، د خپل شي کیملز او بیا پریګننټ شي کیملز
د هغوی به ډېر زیات احترام کو، ډېر زیات. نو دوی به خپل هغه اونټني ته وی امجدت الابله. امجدت الابله مطلب دی چې ما خپل اونټني بوتله او په یو شین چمن کې مې پرېښوده او چې کم ځای ته تله، څه یې خوړل، څومره اوبه یې څښلې، هر څه مې ورله ورکړل او هېڅ مې ورته نه وی. نو امجدت الابله مطلب دا دی چې ما د خپل اونټني ډېر زیات احترام وکړو، ډېر زیات. او چې زما اونټني ته څومره عزت ضرورت او چې څومره خوراک او د اوبو ضرورت اوله ما ورکو. نو ما خپل اونټني ته ډېر عزت ورکو، ډېر ښه مقام مې ورکو. I treated it with nobility. نو قرآن مجد دی. The essence of the love قرآن مجید هغه دا دی چې الله تعالی مونږ ته وایي چې قرآن تعالی کانسټنټلی هغه هر څه درکوي چې کم تا ته ډېر زیات ضرورت وي. قرآن constantly gives you what you most need. چې د کم تا ته حاجت قرآن تعالی اکه درکوي او په یو ډېر ګریسفل طریقې سره یې درکوي. قرآن چې مونږ ته څه خبره کوي زمونږ بې عزتي نه کوي. It does not disrespect us. It does not put us down. هغه مونږ د یو سپېړې سره نه ټریټ کوي، مونږ ټارچر کوي نه، بلکې د قرآن چې کله مونږ ته څه احکام بیانوي نو د ډېر رسپیکټ سره، د ډېر زیات احترام سره. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، او پیپل. الله تعالی دا نه وی یا ایها المجرمون، اے ګناهګارو، اے مجرم خلکو. نو 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 نو، د ډېر احترام سره الله تعالی مونږ ته احکام بیانوي او سخت سخت احکام به سخت سخت. خو که آیت ته وګورئ نو د ډېر احترام سره به آیت شروع شوي. نو قرآن هغه انسان ته ډېر عزت ورکوي، بني آدم ته ډېر عزت ورکوي. اور کانسټنټلی د قرآن نه به تا ته هغه میلاویږي چې کم ستا ذات ته ډېر سخت ضرورت وي. څنګه چې هغه اونټني هغه پریګننټ وي او هغه ګرځي په شین چمن کې ګرځي او اوبه څکي، نو د عربز به ورته وي امجدت الابله. نو دغسې قرآن مجید دی چې هغه مونږ له هغه څه راکوي چې د کم مونږ ته ډېر زیات ضرورت وي او د رسپیکټ سره یې راکوي، د عزت سره یې راکوي. مونږ ډسرسپیکټ نه کوي، مونږ ټارچر کوي نه. لفظ مجید د عرش دپاره استعمال شوی د الله د عرش، د ترون اف الله. د باچا ترون ته چې ته څومره نږدې کېږې دونه په تا باندې ګبراهټ راځي. بټ عرش دپاره په قرآن کې مجید لفظ استعمال شوی دی. اور دغه سیم چې عرش نه همیشه مونږ ته خیر راځي، ډېر رسپیکټ مونږ ته د عرش نه میلاویږي. د مونږ ته څومره دعاګانې دي هغه د عرش نه اکسپټ کیږي. رزق مونږ ته د عرش نه راځي، معافي مونږ ته د عرش نه راځي. چې څه زمونږ ریکویسټ چې د الله نه هغه د عرش نه مونږ ته الله تعالی فلفل کوي. نو د عرش دپاره مجید لفظ استعمال شوی چې ستا ټولې دعاګانې چې ستا څومره څه پکاري، څومره ته د الله نه څه غواړې، نو د الله عرش مجید دی. هغه به تاله هغه هر څه درکوي او د ډېر عزت سره به دله درکوي، د بې عزتۍ سره به نه درکوي. د الله تعالی عرش مجید دی او قرآن مجید دی. الله تعالی عرش د عزت والا دی او قرآن الفاظ د عزت والا دی. المجید لفظ کې مجد او ممجود راځي. مجد کې بیا دا مطلب دی چې قرآن عزت ورکولو والا دی، مطلب خپل هم د عزت والا کتاب دی اور عزت ورکوي. یعنی د قرآن سره چې څوک تعلق ساتي، د سټوډنټس آف د قرآن کم چې د قرآن سره محنت کوي، سټرګل کوي ان اینی ریګارډ، که یو کس یې هغه وي زه یادوم ما نه هېرېږي، چې څومره هم ته محنت کوې، څومره هم ته سټرګل کوې، الله تعالی ستا کوشش ته صرف ګوري. الله تعالی زمونږ کوشش ډېر زیات خوښوي. څومره هم ته قرآن سره خپل کنیکشن مضبوطې، دومره قرآن تعالی عزت درکوي په دنیا کې او په آخرت کې په دنیا کې هم د عزتدارو نه شاملي او په آخرت کې هم، او د دنیا د ذلت نه دم ساتي او د آخرت د ذلت نه دم ساتي. نو دې ته مجد ویلې کېږي چې قرآن مجید دی. قرآن والا خلک ډېر عزتدار خلک دي. The people of the Quran, they are honorable people. They are respectable people. بیا ممجود مطلب دا چې قرآن بذات خود ډېر زیات عزت والا دی. بذات خود څه مطلب؟ چې په قرآن باندې کله کرټیسزم کیږي،
مشرکین مکه به د نبی علیه السلام هغه به قرآن و د قرآن الفاظ به خپل الفاظ خو به نه د قرآن الفاظ به او د دې الفاظو به هغوی مذاق وړاوه they would poke fun د قرآن الفاظ به الټ پلټ کړل د هغې نه به بل څه جوړ کړ د قرآن د معنو به غلطې معنی واغستې د خپل چویس مینینګز به یې واغستل خو د قرآن د سایډ نه دې خلکو ته صرف یو ریسپانس و فصبر علی ما یقولون یا رسول الله فصبر have patience صبر کوه ته صبر قرآن د دوی بېعزتي ونه کړه داسې ونه شي چې دوی د قرآن ډسریسپیکټ وکړو او الله تعالی د دوی ډسریسپیکټ وکړو نو 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 الله تعالی عرش مجید دی د الله ترون مجید او قرآن هغه کوم ځای نه چې الفاظ راځي هغه هم مجید دي د دوی ډسریسپیکټ ونه شو په قرآن کې مشرکین مکه به وي د دوی مساجد اوس وځوئ د دوی د منځونو ځایونه چې کوم دی هغې باندې اور ولګوئ قرآن کې جواب راځي یا رسول الله د دوی چې کوم د منځونو ځایونه دي هغې ته څه ونه وی هغه بد شو ساتئ د دوی چې کوم لات منات عزا دي هغوی ته بد نومونه مه اخلئ د قرآن دا جواب و د دوی څه کریټیسزم او د قرآن کم جواب سبحان الله نو قرآن بذات خود ممجود دی نو قرآن مجد او ممجود دی خپلم عزت والا دی او نورو لم عزت ورکوي دیکھئے یو ډیر پاورفل لیسن دی چې we the people of the Quran the students of the Quran the one who د قرآن سټډي کوي قرآن باندې ځان پوهوي قرآن سره کوشش کوي که ته صرف ناظرم کې نو you're also from the people of the Quran که ته صرف ځان په زبر زیر او په خپل الفاظ ټیکې you are from the people of the Quran اهل قرآن نه مونږ یو بیا چې د قرآن سره زمونږ تعلق دی نو مونږ اهل قرآن والی یو by اهل قرآن I mean چې د قرآن په تدبر او په تفکر باندې ځان پوهوي په قرآن په الفاظ په مینینګز باندې ځان پوهوي زمونږ دا حق جوړیږي چې که ارد ګرد طرف نه څومره کریټیسزم راشي اوفینسیو خلکو سره زمونږ واسطه راشي ډېر داسې خلک چې مونږ له غصه راولي they get on our nerves زمونږ د غصې یو انتها شي خو د قرآن دا صفت یادوي ځان ته چې قرآن مجید دی ممجود دی او زه به هم هغه صفت اختیاروم خپل عزت به برقرار ساتم دا نه چې هغه یو وایي زه دوه وایم دا نه چې هغه یو څپېړه راکړي زه به له دوه ورکم نو 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 ممجود مجد ممجود قرآن چې څنګه چې څومره خراب کریټیسزم به په قرآن باندې رالو د قرآن جواب به ډېر عزت والو نو که په مونږ باندې څومره څوک څه ووایي دی ګیټ لاوډ اون اس چغې را باندې وایي بد الفاظ راته استعمال کړي په ښه الفاظو کې یاد نه کړي زموږ په شا شا لګیایي ستا طرف نه به صرف عزت ځي بیکاز ته اهل قرآن والی ستا طرف نه به صرف او صرف ښه الفاظ ځي بیکاز یو آر فرام اهل قرآن دا د قرآن صفت دی او د قرآن اهل قرآن والو ته پکار چې په ځان کې دا صفت راولي مشرکین مکه هغه څه کتاب نه ولیدلی چې هغوی ته خو صرف د نبي علیه السلام یو انسان یو کیریکټر ښکارېدو هغوی خو کتابي شکل نه لیدو چې دا قرآن مجید دی هغوی خو نبي علیه السلام ته کتل او به یې ویل چې ډیګنیفاید دی ګریسفل دی عزت والا ډېر آنریبل کس دی دا الفاظو د هغوی نو د اهل قرآن والو ته هم پکار دی بیا چې ځان کې د قرآن صفات راولي چې د اهل قرآن کیریکټر د هغوی کردار د هغوی اخلاق هغه منفردي هغه نمایي هغه چلته پرته قرآني چې خلک ورته ګوري خلک وایي چې دا مختلف دی this one is different دا د نور ټولو نه it's a black sheep د دې ته وایي مجید د ډېر زبرګۍ والا کتاب د ډېر شان والا کتاب خو خپلم عزت والا دی بلم عزت ورکوي مجد دی اور ممجود دی نو والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکې عجبو هغوی تعجب وکړو دی ور سرپرایزډ ان دا چې جاءهم رالو دوی ته منذرون یو وارننګ ورکولو والا یو ډرانې والا منهم د دوی نه فقال الکافرون نو اووی کفار هذا شیء عجیب دا خو یو ډېر عجیبه شیز دی قرآن دومره عزت والا کتاب دی دومره د احترام سره مشرکین مکه سره خبرې کړي دي د هغوی بېعزتي ونه کړه هغوی یې ټارچر نه کړل خو مشرکین مکه ته په دې پوره هر څه کې صرف او صرف انذار وارننګز ورته فیل شو
صرف ته دا ښکاره کېدل. نور قرآن مجید دا ټول صفات هغوی اړوینو هغه په سترګو نظر هم رانلل، هغه د هغوی د سر د بره تیر شو. خو ښه ته موږ له وارننګ راکې، تا ماله تھریټ راکو، هاو ډیر یو. ته چې چاله وارننګ ورکې نو تا هغه څه ښه کې بیسیکلي. زموږ کور ته ټیکس آفیسر راشي چې تاسو پسې ټیکس راغلی دی، دونه وخت یې پکې په ټایم باندې خپل ټیکس ورکوي. ادروایز که تاسو په ټایم ټیکس ورنکو نو دا پینلټي کېدی شي، تاسو باندې فاین لګېدی شي، نورې مسلې به درته جوړې شي، او د هغې هر څه نه ځان بچ کړئ او دا خپل ټیکس تا په ټایم ورکوي. زموږ کور ته چې بل راشي هغې کې یو لاست ډیټ ډیو ډیټ، د ډیو ډیټ نه پس بیا پینلټي لګي. نو دا هم داسې خبره وه چې اول خبرې وشوې بیا وارننګس، بیا خبرې وشوې بیا وارننګس، منځ کې یو ځای کې انذار، یو ځای کې دوی هغه ټول هر څه پرېښودلو. هاو ډیر یو ته موږ له وارننګس راکې، ته موږ له تھریټس راکې. دا خو ډیره عجیبه خبره ده. بل عجیبو ان جاءهم، نو بلکې مطلب لفظ بل چې رالو نو دا قرآن مجید طرف ته اشاره کوي چې دومره زبرګې والا اوچت کتاب ما په تاسو نازل کو، هغه تاسو هر څه په شا پرېښودل بل، او بلکې عجیبه ولګېدو تاسو ته. ان جاءهم منذرون، چې رالو تاسو ته یو انذار، یو وارننګ ورکولو والا. دا یې ونه وی چې رالو تاسو ته یو رسول، بلکې هغوی هغه رسول په ځای پرېښودو او د هغه چې کوم وارننګز وو هغې هایلایټ کړل چې یو وارننګ والا تاسو ته رالو. فقال، اور اووی کافرون، انکار کولو والا. هذا شیء عجیب، دا خو یو ډېر عجیبه شیز دی. عجیب is that which is rare، چې ډېر ریئر، ډېر یونیک وي، هغې ته عجیب ویل کېږي. دا څه عجیبه خبره ده، څه یونیک، څه ریئر خبره ده. مخکې مو نه ده اورېدلې، مخکې چا داسې څه نه دي ویلي. دا څه عجیبه خبره ده. نو دا د دوی ریسپانس و د دومره لوی قرآن مجید وحی کې دوی صرف او صرف وارننګز راوچت کړل چې ښه ته موږ ته دا ولې وی. With this we conclude. الحمدلله نن موږ سورة قاف شروع کو. زما نانی ته ډېره زیاته دعا کوي چې الله تعالی د هغوی مغفرت کړي، الله تعالی د هغوی هغه سفر اسان کړي، په جنت الفردوس کې ولا اوچت مقام ورکړي. امین یا رب العالمین. د ټولو چې څومره مسلمین او مسلمات وفات شوي دي د ټولو سره، آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.